عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة انجفل الناس قبله وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تو سنن ابن ماجه حدیث په دې مقصد باندې ویل شوی دی چې د قرآن کریم د سورۃ البقره د ابتدایي یو آیت وضاحت په دې وکړي شي. سورۃ البقره کې چې الله رب العزت کوم صفات خودل موږ بار بار ویلي دي چې دا د متقین صفات دا اصل کې د صحابه کرامو صفات کاشفه دي، یعنی ښکارا صفتونه دی پائے کې په نورو خلقو کې وا رست مندل کېږي او صحابه کرامو کې دا ټولو نه مخکې وو. اول صفت داغي تقوا و المتقین، دویم ایمان بالغیب، دریم اقامت الصلاة یقیمون الصلاة، او بل مما رزقناهم ينفقون. پدې یو صفت باندې مونږه دو او درې جمعې بحث کړل. تیرے جمعه مونږه دا ویلو چې صحابه کرامو دا الله په لار کې ارس خرج کړو، هغه خپل ټول عمر د الله د دین د پاره وقف کړو، او مالی لحاظ سره مونږ د سیدنا ابو الدحداح رضی الله عنه هغه واقعا ذکر کړی و د چا تذکرہ چې امام طبرانی او نور محدثینو کړی دا چې هغه د جنت دیوې کجوري په بدل کې خپل یو داسې باغ ورکړو مفت د الله د رضا لپاره چې دا غي مثال په هغه زمانه کې نو. دې صفاتونو پسې قرآن مجید چې کوم بل صفت ذکر کړي ناغه والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. په دې وګړه خبره کې یو لوی صفت ده او هغه صفت تبارا یو بنیاد به جوړول پکاري. هغه بنیاد دار چې الله رب العزت د انبیاء کرام علیهم السلام سلسله د سیدنا آدم علیہ السلام نه شروع کړی دا او دا ختم شوی دا په سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو بل څوک نوې نبی نوې رسول تشریعی غیر تشریعی یا مجدد رسول دا وحس نه کما سلسلہ چې د سیدنا آدم علیہ السلام نه شروع دا هغه زمونږ پر رسول ختم شوا بند شوا هغه دروازه د نبوت او د پیغام رسانه ختم شوه دا هغه سوزونه هغه کارونه انبیاء علیهم السلام کول دا غیر ذمہ داری الله اوس علماء ولور کړی دا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي العلماء ورثة الانبیاء. د قرآن او د حدیث عالمان دا د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي. د پیغمبرانو چې کوم کارو د الله دین رسول د خلکو خیر لټول هغه ته نصیحت کول هغه د عذاب نه رول او هغه د الله رب العزت طرف تا رہنمائی دا انبیاء علیہ السلام فریضہ و دا علماء فریضہ.
کم کار چې انبیاء علیهم السلام بکو نا کار نن علماء کوي درس و تدریس په ذریعے کوي قرآن حدیث پڑھاوي دین رسي قلم په ذریعے باندې کتاب په ذریعے باندې د مدرسو قیام کړي پای کې مختلف دینی علوم پڑھاويږي د قرآن د حدیث علم کیږي دا غینا چې کوم مستنبط احکام فقهی مسائل دا بیانېږي دا د دین د رسولو کار دی دا بل چا په خپل ذمہ نه اغسته سخلک سے دوکري چې ګنې مونږه د علماو کار کوو د علماو کار بل څوک نشي کولای علما خپل کار په خپل کوي او دا غیر د رسولو چې کما نبوي منهج دی کما نبوي طریقه ده علماء کرام الحمدلله په غیر روان دي دا پیغمبران چې کوم راځي ولې مختلف قسمونه دي مختلف قسمونه په دې حیثیت چې الله رب العزت مختلف خاندانونو کې انبیاء علیهم السلام بلېګل لیکن پدې کې یو دو سلسله ډېرې مشهور دي یو بنی اسرائیل او انبیاء بل بنی اسماعیل نبی دا دو مشهور سلسله دي ته دا مطلب نه چې نور سلسله نشته خو زیات مشهور دي بنی اسرائیل اصل کې د یعقوب علیہ السلام نوم دے اسرائیل یعقوب علیہ السلام دادو ابراہیم علیہ السلام نسل کے دے تو سیدنا اسحاق علیہ السلام زوئے اور سیدنا اسحاق علیہ السلام زوئے دے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام رستو چکم انبیاء راغلی دی د ابراہیم و اسحاق و د یعقوب نرستو علیہم السلام نو دا اکثر و بیشتر د یعقوب علیہ السلام نسل کی راغلی دی چونکہ یعقوب علیہ السلام تا اسرائیل وی پدے وجہ داغی پیغمبرانو تا اسرائیلی انبیاء وی یعقوب علیہ السلام د سلسلے داغه په اولاد کې چې چاله الله نبوت ورکړې ناغي ته موږ اسرائیلی انبیاء وایو بیا دو قسم دي خپل یو هغه دي کوم چې د یعقوب علیہ السلام د مشر زوی د یهودا اولاد ده د یهودا اولاد ته یهود وایي یهودیان دا یهودیان نسبتاً خراب خلق دے حسد کو ان کے خلق دے لالچیان دی صدخوار دی ظالمان دی اور داغیخ کارا دلیل دارے چی دی خپل رور یوسف علیہ السلام تکم تکالیف ورکلو قرآن اغلی کلی داغی ٹولو تکالیف و سرپنچ یہوزا نور خلق با نور رونا با اغلم سول او زان سر بے مرگری کول دغه سلسله کې آخری رسول سیدنا موسی علیہ السلام دی ته دی چې کوم بل شاخ دی نه پاره بل شاخ کې آخری نبی دی سیدنا عیسی علیہ السلام چونکه هغه ناصره کې پیدا شوی په دی وجہ داغه امت ته نصرانیان وای یا ورته نصارا وای نصرانیان او یهودیان دا دواړه د دوو مختلفو سلسلو منون کی دی کی یو مسله راغله مسله داوا چې يهوديان وا صرف هغه پیغمبران منل کم چې بداغي په سلسله کې وو نصرانیان وا صرف هغه رسولان منل چې بداغي په سلسله کې ولکه زکریا علیہ السلام ایوب علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یہودیان بعد دی پیغمبرانو بیزته کولې وسم چې کله سره بایبل وګوري تورات وګوري نو پای کې د اسرائیلی انبیاء او ډېر بدای لیکلي
هغه حسد دی، هغه بغض دی، هغه کینه ده او دشمنی ده کم چې د یهودو په سلسله کې موجود ده. نصرانیان هم څه خلق نه دی، خدا د یهودو مقابله کې نسبتاً لږ خلق دی. د دومره تفصیل مقصد دا دی چې تاسو د قرآن مجید په دې آیت پوه شئ چې یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. دې څه مطلب دی؟ ته مطلب دا دی چې یهودیانو با هغه پیغمبران نه منل کوم چې وا نصرانیانو تسلیمول، او عیسایانو با هغه پیغمبران نه منل کم پیغمبرانو چې با یهودیانو تسلیمول. یعنی د یو بل د پیغمبر تکذیب به کو، بیزتی به کوله. او بدقسمتی نه دا حالت زمونږ هم دی اوس. بد حالت په دې باندې دی چې زمونږ په دین کې یا زمونږ کم مسلکی تقسیم دی د احناف او د شوافیو، د حنابلو یا د فلان او فلان، د هغې آپس کې اختلافات تقریبا تر دغه حد رسېدلي دي. بل منځ تفاسد وي، د یو بل د خبرې نه بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه جوابونه ښیي خلک. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام یې رولو مرض الوفات کې ویلو چې الله دې یهود او نصارا تباہ کړي. او بیا فرمایل ما سره یره دادا چې اسنا تاسو چرته کې داغي په نقش قدم روان شي. حظ النال بالنال، بالکل چې کم نه ناغي پوچ تکړی تاسو چرته ال تخپه کې نه دی. او بیا فرمایلو چې کپای کې یو کس د دوب سوړی تر نه وتی غنا د سمساري سوړی تر نه وتی نو تاسو هم پای کې نه وته کوشش کوئ. دا حدیث ډېر يرون کې ده، ډېر زیات يرون کې ده. او دا تنبیه ده پدې چې موږ لا خپل رویه بدلول پکار دي. یو حدیث پیش کړی شي، حدیث 100% صحیح وي، زمونږ خلق دا هغې نه جوابونه کوي، په دې نه پوهېږو چې دا ولې جواب کوي. صرف په دې وجه چې هغه د امام شافعي د رائے مطابق دی یا د امام شافعي رائے د هغې مطابق ده. دا ډېر لوی ظلم دی د ملک کې دی. دا اوس نه دی، په دې سونه کاله تېر شو. دا ختمېدی نه شي. چې کوم نسل تیار کړی شوی دی هغه نسل ټول په دغه لار روان دی. اندازه را چې زمونږ د خبرې حیثیت د هغې مخکې هېڅ نشته. دې ته وایي نقار خانه میں طوطے کی آواز. یو ځای کې خلک نغارې غږوي، نه هلته به د طوطي اواز څوک اوري. کله ټول خلق دی مصیبت کې گرفتاری، نه هلته کې بعد یو سړي د خبرې څه حیثیت. لیکن مونږ محض په دې خیال باندې چې الله کومه ذمہ داری را کړې ده هغه ذمہ داری نه به وکړو، قوم ته وښیو چې دا لار غلطه ده، دا درست نه ده. کوم د یو بل ګریوان کې لاس په دې چولی دي چې ته په دې حدیث ولې عمل کوې، اته ولې په دې حدیث عمل کوې. چې حدیث ثابت ته بس ثابت ته، امام رائے دا غیر خلاف نہیں دی نو. دا خود دا ضروری چې مونږه حدیث د چا د رائے د وجه پریدو. اور سب دلائل موجود بھی دا غیر شرعی هغه یا منسوخ وی یا قرآن سره متصادم وی یا کمزوری وی یا په کې سنکارت وی یا په کې محض جوازی په دغه سوزونو پویو. لیکن دلته چې کوم رواج نه دغه نه دی، اخو صرف دا چې چونکه زما مذهب دغه نه دی لہذا زدا نه منم. د دې نتیجه ډیره خطرناک هم کېدی شي، چاہے ته کفر وای اسه نه دا په کفر منتج نشي. نعوذ بالله من غضب الحلیم. دبار کې یهودیانو چې سکول نو هغه لار باندې روان یو.
اعمالو کې خو زمونږ حیثیت دغه دی زمونږ قائد کې څه حیثیت ده یهودیانو کو عزیر علیہ السلام ته ابن الله ویلو عزیر علیہ السلام ته دا الله نازولې وي د زمونږ په علاقو کې څومره نازولې دي داسې مقبره نشته چې پای کې نازولې نه دا خو چا نه دی ویلي چې دا الله د ذات نه څوک پیدا شوی دی دا تر اوسه چا نه دی ویلي امام فخر الدین رازی رحمه الله د ابن الله د ابنیت عقیده خو واضح کړل شاه ولی الله محدث دهلوی او ما عقیده واضح کړل حجت الله البالغه کې چې کله سره وګوري نو پته لګي چې دا عقیده د ابنیت څه مقصد ده څنګه چې یو زوی په پلار زوروري پلار داغه د مینې نه مجبور کیږي او داغه د وجه کار کوي ودغه شان خدا خلق د اولیاء مبارک عقیده ده او شاه صاحب واضح لیکلی دي چې کله دغه شان ته څوک نیک انساني او الله داغه دعا قبلې نو خلق دا وی چې الله دلا د باز علاقو اختیار ورکړل د باز کارونه اختیار ورکړل او بیا وی فیتلجلج لسانه ان يسميهم عباد الله جب بیا لقینا گونگے شی اغیت دا اللہ بندگان نوئی بلکہ ابناء اللہ وردوئی اب یاغوی جہادا مرض جمہور الیہود والنصارى وبعض الغلات من منافقی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومنا هذا دا د یہود مرض دے دا د نصرانیان مرض دے او نن چکم دا عقیدی منافقان دی پدے امت کے غالیان خبر پرست تلاغی عقیدہ دا عبارت مانا لے لے اشاء ولی اللہ ویلے نشتا خلق و سرا چه داو خی خلق و تا چه دا قبرونو سرا سکر ایتا سو فقہ حنفی کی دا ندی لکلی چه دا دریو لیشتنا قبر سیوا پورتا گول گناہ دے گناہ کبیرہ دے اسین دا پا کبائرو کی لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مار مچیریا سے کارم خراب کا چڑھیا مچے ہونے ہی پدے رو کہتا روڈ پہ جگہ توجہ خراب ہے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہود بارے کے فرمائل تاسو بداغی اتباع شروع پہ اور بے فرمائل دا یہود چکم دی اولائک شرار الخلق عند اللہ دا اللہ پنیز دا بدترین خلق دے دا مرض یہودو کے ڈیرو چاگیبا دا نصاراو انبیاء علیہ السلام نمنل اگی تے بے کنزلے کولے بلکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تا چداغی پا کتابونو کی سلکلی تورات چتو گو رکھا مستاب عقل خزیخ اڑیر گستاخ قوم دیکھ دا نصارام دا حالو لیکن اللہ رب العزت سورة البقرہ کے دا مومنان و حالت و خود صحابہ کرامو چه والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دمرا قصہ ما دے دا پارکولا چه صحابہ کرامو یوازے پا قرآن ایمان نو روڑلے بلکہ پا مخکنو ٹولو کتابونو ایمان روڑو داولے دا پا دے وجہ چه دا ٹول کتابونا اور ٹول انبیاء دیوے سلسلے کڑے دی یو زنزیر کڑے دی یو سڑے تورات نہ تسلیم ای نمانی دا غی دا مطلب شچ دے قرآن ام نمانی یو سڑے پسابقین انبیاء علیہ السلام کے دیو نبی نے انکارو کو چیزو حود علیہ السلام نہ منم لا سڑے مومن نہ دے کلن آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ پدے ٹول انبیاء علیہ السلام ایمان ساتل لازمی دی تورات زبور انجیل بانے زمونگ ایمان دے یو گورا عمل کول دی دادوالا خبری زان لزان لدی آیا مونگا موجودہ تورات زبور انجیل بانے عملو کو جواب دارے چننا بولے
ښکاره چې پای کې خلکو تبدیل نه وکړي، تحریف نه وکړي، بیا د قرآن دراتلو ضرورت سو. قرآن راغله په دې بنیاد باندې چې مخکنو کتابونو کې تحریف کړی شو. خود دې دا مطلب هم نه بعض خلک د بایبل، تورات، زبور، انجیل باره کې ډېر سپک خلک دی. ما ډېر علما نه اورېدلي خو کته تاسو کې چې تا دا کتابونه په خپل کتلې دي دا یو لوی علمي ده. زموږ اغلو ختم نبوت باندې خبرې کولې، تقریر مقریر کو. ما ته تاسو کې مې ته غلام احمد قادیانی پیژنې راسو کو چې نه نه پیژنم. مې ته رسې ختم نبوت خه ته چا دا کافر ویلې زمانه کې. زمونږ د خلکو مرض دارې مونږ د هرې عقیدې نه ګپ جوړ کړی د څه دپاره؟ یا د خپل دنیایي مفاد دپاره یا سیاست چمکولو دپاره. الله نه ویریږي دا حرکتونه مه کوئ. دین د دنیا دپاره مه استعمالوئ. هر هغه سړی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو د پیغمبرۍ دعوه کړې ده دی خو پرېږده، دی خو دی کافر، د کفر کې اوس شک نشته. خو که یو سړی د هغه نه تپوس وکړي چې ستا د نبوت څه دلیل دی، نو امام ابو حنیفه وایي دا تپوس کوونکی هم کافر ده. دا دومره نازک مسله ده. یعنې د یو سړي نه د هغه د پیغمبرۍ دلیل خو به تعالی هغې تپوسې چې ستا عقیده دا وي چې او نبوت اوس هم جاري دی. حنیفه رحم الله دومره درنه خبره کړې ده چې دا کم سړی تپوس کوي چې ستا د پیغمبرۍ د صحت څه دلیل دی، دا تپوس کوونکی هم کافر دی. دومره نازک مسله ده. بیا ما تپوس وکړه د هغه نه چې دا مرزا غلام احمد هغه سړی دی چا چې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. خو دی کوم ځای پیدا شوی، کله پیدا شوی، کومه علاقه وه؟ دا زموږ د ټولو خلکو مرض دی. وایي پسې رواني خلک په وایي پسې نه دي. رک هندوستان کې ګرداسپور علاقه کې قادیان یو کلی دی، دی هلته پیدا شو. ځکه ورته قادیانی وایي. یعنې او د هغه متبعینو ته قادیانان وایي. بیا ما دا تپوس وکړه چې تا د هغه څه کتاب لوستلی دی چې د چا په باره کې خبره کوي نو یا خو د هغه د خولې خبره په خپله اورېدلې، د بل چا په وینا نه. دا خلک مونږ پسې هم بلا شي لګې تړلي چې دا مني او دا نه مني او دا وایي دا وایي دا وایي. زموږ چا نه اورېدلې، چا وایي خلک وایي. دا خلک وایي د دې ډېر بد انجام وي په آخرت کې. سما والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. دې به تپوس کولی شي چې تا دا په کوم بنیاد ویښ. قال الناس قولا فقلته. کم سړی چې هغه کافري ناولا خبرې کوي، خلک یو خبره کوله نه مونږ کوله. دا خلک ډېر شي خبرې کوي. زما تپوس د هغه نه دا چې تا د قادیاني تقریر اورېدلی چېرته؟ جواب دا چې نو. د هغه څه کتاب دی لوستی دی؟ تپوس وکړم چې د هغه کوم کتابونه دي. مونږ ته دا هم پته را چې د هغه څومره کتابونه دي، کوم ځای نه چاپ شوي دي. لیکل به والا چاپ کول به چا؟ د خبرې مقصد دا دی چې تر کومه پورې یو سړي ته علمي طور معلومه نه وي نو الله نه دی ویریږي، خوله دې بنده ساتي. تفریح اصل سبب هم دغه دی چې خلک وایي، یوم وی خلق وی ولم وی خلق وی. حدیث کرا دی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. د یو سړي د دروغ جنوالی د پاره دا کافی ده چې هغه اره اورېدلې شوې خبره بل ته کوي. دا زموږ خلک چې کوم ته وایي چې ډېر معلومات دي را سره، دا ټول نه لوی دروغ جن دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وینا مطابق اره اورېدلې خبره خلکو ته نه کوي.
ځان ډېر قلقلا خان غني داسې سړی چې ما ته ډېر زیات معلومات دي زه د ګوټ ګوټ نه خبرې یم دا د رودنو خلکو کاري خبره دا وه چې تورات کې موجوده زبور کې موجوده انجیل کې ډېر داسې څیزونه شته دی چې بالکل د قرآن مجید مطابق دي خو چا کتلی خو نه دی ما کتلی تورات ما زنبور هم لوستلی ما انجیل هم لوستلی او ما ته هغه ځایونه معلوم دي چې بالکل د قرآن مجید مطابق دي لکه د سود په باب کې چې د قرآن مجید کوم حکم دی هغه د یهودیانو اوس هم په کتاب کې موجود دی د روژې چې کوم حکم قرآن مجید کې موجود دی هغه اوس هم د یهودیانو کتاب کې موجود دی د قصاص چې کوم حکم قرآن مجید کې موجود دی هغه اوس هم د یهودو کتاب کې موجود دی د خلک سپک نه ګوري ما د ډېرو علما نه اورېدلي چې په دې امتیاز کول پکار دي نعوذ بالله من ذلک دا خلک د اختلاف په اصولو نه پوهېږي اختلاف غلط څیز سره دی که پای کې کوم څیزونه صحیح دي ټیک دي اوس قرآن مجید د صحابه کرامو صفت دا ښودلی دی چې دی به سابقه ټول پیغمبران مني کاغه د اسرائیلی سلسلې دي او کاغه د یهودیانو د سلسلې دي ټول به مني دې لپاره خو دلایل ډېر شته دی چې صحابه کرامو کې ټول خو دغه شانتي وو خو زه به تا ته یو داسې صحابي وښیم چې هغه اسرائیلي نبي دی خو هغه د یهودیانو انبیا هم مني اسرائیلي دی لیکن دا غي باوجود هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل اسه ډېر خلک دی خو ما د یو تذکره وکوم ان شاء الله کوم حدیث شمائل د سنن ابن ماجه هغه د سیدنا عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا اسرائیلی سره دی حدیث نم معلومه ده قرآن مجید نم معلومه ده چې کوم خلقو په مخکنو پیغمبرانو ایمان راوړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو بیا په دې ایمان راوړو نو قرآن فرمایي حدیث کم راځي دیله به الله دوا اجر ورکوي یو په سابقه نبوت باندې د ایمان راوړلو ادویم په موجوده نبوت باندې د ایمان راوړلو دا د هغې منقبت ده صحابه کرامو کې داسې ډېر شي سیدنا عبدالله ابن سلام وی آواز اوشو په مدینه کې چې جا رسول الله صلی الله علیه وسلم جا رسول الله جا رسول الله خلک هلته جمع کېده زم لاړم خو د ټولو نه مخکې ما کوشش دا کوو چې زه لږ مخ ووینم مخ مبارک ووینم د رسول الله وسلم موږ سهار دلته درسي ما سهار هم ویلي ډېر بختور دي صحابه دومره بختور کائنات کې بل څوک نشته هغې وجه دا ده چې کوم خلک صحابه کرام وویني صحابه کرام ته جوړ شي او پیغمبر یې ولید دا سړی همیشه دپاره جهنم باندې حرام ده دا ډېر لوړه مرتبه ده ډېر نیکبخت دی هغه خلک چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړي چې اهدنا الصراط المستقیم او دی وروسته وایي آمین ډېر بختور خلک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دی بیا وایي آمین دا ډېر زبردست خلک دي لاس وینځلي د هغې جامې وینځي تنقیدات کې یې غیوان دی ته د صحابي برابر شه نه بیا تنقید کوه پوسټرو کې لیکي کتابونو کې لیکي چې ولې قرآن او حدیث د هغې تنقید نه دی کړی قرآن د الله کلام دی او الله تنقید کولی شي حدیث د رسول الله بیان دی او رسول الله د هغې نه پورته دی تنقید کولی شي ته څوک یې چې ته د صحابي تنقید کوې آیا از قدر خود بشناس خپل ځان وپېژنه تنقید د پاره اصول لري چې د هغې برابر یې ته لکه علم المناظره ولوسله په تنقید اصول وګوره هیڅ چاته دا حق نه دی حاصل نه امام ته نه تابعی ته نه بل ته نه بل ته
چې هغه په صحابي تنقید وکړي. فکری اختلاف ځان لسیز ده. صحابه کرامو کې لوی لوی خلق دی. دا عبد الله ابن سلام چې راغی دی وایي زه مخ ته ګورم نو ما چې وکتل نو پوه شم چې وجهه لیس وجه کذاب کله کنا چې فیس چې کوم دی مخ دا د زړه انډیکس مخ نه د انسان پته لګي هغې تاثرات ښکاري د خوشحالۍ د غم د خفګان د صداقت د نه صداقت دې ته علم غیب نه وایي خو انسان د چا چهره اولولین د هغې نه نتیجه باندې پوهېږي چې څه وشو. دا جدا ده چې زمونږ اکثر خلک د چا مخ په لستو نه پوهېږي دا جدا مسله ده خو په دې باندې ډېر خلک پوهېږي هغه فیس ریډینګ کولی شي. د انسان د زړه جذبات دا مخ کې ښکاري. هغه وایي ما چې وکتل نو د هغه مخ ما ته دروغجن مخ ښکاره نه شو. نږدې چې رالم نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبۍ جمله واورېده یا ایها الناس افشوا السلام اے خلقو سلامتیا خوره کې امن و امان عام کې خلقو د رسول نه پته نه لګي څه جوړ کړي دي خپلو او پردوم پس کم دی چې ګورې نو ته ووایې تورې رسترې ده او د هر چا نه سر لرې کوي دا خو لومبنی کلام دغه دی کوم چې هغه اسرائیلي صحابي اوري چې یا ایها الناس افشوا السلام اسلام د سلامتیا دین دی لیکن یو قوم چې د هغه نه خپل رور محفوظ نه وي خپل ګاونډي ته محفوظ نه وي خپل دوست ته محفوظ نه وي د ګاونډي ښځه ته محفوظ نه وي ته د اسلام سره څه تعلق ده ته د اسلام سره تعلق نه د اسلام پیژنې نه سره د مسلمانانو په ژوند کې اسلام نشته. اسلام د دې په کتابونو کې دی اسلام د دې په قرآن کې دی اسلام د دې په حدیث کې دی. لومبۍ جمله دا زماړه ته پرېوته ایها الناس افشوا السلام اطعموا الطعام دی بله خبره وکړه غریب غربا باندې ډوډۍ خوروئ ها دا هم حکم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا یې سوچتلی په ناستو کسانو کې چې هغه نن چا غریب باندې روټۍ خوري هله پکاري چې خپل سر ووایي. اطعام الطعام خو د مشرکین مکه چې هغې الله او رسول نه منو دا د هغې عادت و. زمونږ چم کې زمونږ ګاونډ کې زمونږ خوا کې څومره غریبانان چې د هغې د خوراک درک نه لګي زمونږ خلک هغې له خوراک ورکوي خان دې ورپورې خوراک څوک نه ورکوي خان دې ورپورې کله به وي داسې خلیدلخ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې مونځ روژه نه دی ویلي هغه یو اخلاقي نظام دی هغه سره یوازې عبادات نه دي یوازې عقاید نه دي بلکې یو اخلاقي سسټم دی هغه سره د کم تعلق چې هر انسان سره دی په دې کې دا نه وي چې کافر لمه ورکوه اطعموا الطعام بس مسکین دی غریب دی وږی دی خوراک ورکول. درېمه خبره دا وکړه صلو الارحام رشته دارۍ پالئ تا سره چا تعلق دی د دوستۍ دی د رورۍ دی د ښځیوالي دی د خاوندوالي دی تروالی دی وروارووالی دی خوریتوب دی ماماتوب دی دا به پالل پکاري او د پاللو طریقه دا چې سړی خپل حق نه غواړي چې حق غواړي بیا رشته نشي پاللی دا ټولو خلکو تجربه کې ده چې کله حق غواړي د رور نه چې خور حق وغواړي نو څه چلو شي ټول ته پته چې بیا د هغې د پړونې ځای پاتې نشي ولې هغه حق غوښتلی کوم چې قرآن فرمایلی دی چې للذکر مثل حظ الانثیین نور څه خو هغې نه دی غوښتي
او د حق غوښتلو په وجه باندې زمونږ مسلمان حقدار له حق ورکي خو هغه سره رشته پرېږي. ګوره ما نه برخه وغوښته غواړي به دا نسل وګي مسلمانی دې ځای ته راغلی ده چې په حق غوښتو باندې مونږ رشته پرېږدو. احسان خو پرېږده، احسان خو هغه څوک کولی شي چې هغه ډېر بې نفسه وي. مونږ احسان کول نشته. احسان خو دې ته وایي چې یو سړی ما سره بد وکړي او زه هغه سره ښه وکړم، دې ته احسان وایي. احسان نیکۍ ته خو نه وي، نیکۍ ته خو بېر وایي. معنی غلط سلطې کوي خلک د قرآن او حدیث ټول مفهوم ګډوډ کړي. احسان رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې پېژنګلو داسې کړې ده چې یو سړی تا سره بد کوي ته هغه سره ښه کوې، دې ته به احسان وایي. پښتانه ورته دلتوب وایي. سمول پکار دي. اطعم الطعام خوراک ورکې غرباء له. او اخري جمله دا فرمایلی وه چې صلو باللیل والناس نیام. د شپې مونځ کوئ، تهجد کوئ چې خلک ودئ. تهجد نه څوک ودئ؟ د حدیث ته څه معلوموي؟ مسلمان ته ودئ؟ مسلمان تهجد وخت کې نه وي. الناس ویلې خلک دي چې مسلمانان نه وي، ځکه د پیغمبر مخاطب مسلمانان دي. صلو باللیل والناس نیام. د شپې مونځ کوئ چې کله خلک ودئ. زمونږ خلک څه وایي؟ دا جی مستحب دي که چا وکړل نو خیر ده، که چا ونه کړل نو خیر ده. دا مستحبي، لیکن د بعضې مستحباتو ډېره لویه نتیجه وي او ډېر لوی اجر وي د هغې. نن سبا موسم ښه شوی دی، شپې اوږدې دي. ما روژه کې هم تاسو ته یو عرض کړی خو په هغې چې عمل ونه کړو. روژه کې هر سړی پېشمني له پاسي، نو هغه پېشمني له چې پاسي نو باید چې دی له 70 رکعته نفل هم وکړي. نو هغه میاشت ټریننګ و، هغې نه هو څه فایده تاسو وانخیستی شوه. سیوا د دې ده چې د خوراک ټایم بدل شي. بس نن سبا شپه ښه کافي اوږده شوې ده، او که سړی 4 بجې پاسي نو تقریبا تر سهار تر بانګه 1.5 غنټه په کم 2 غنټې ټایم وي. کې دا مزاج جوړ کې دا خو 3-4 میاشتې وي داسې که نه، نو دی ټول کال تهجد گزار کېدی شي. دا ناممکن نه ده، مشکل ده. دنیا کې انسان که لوی حاصلې دې مرتبه حاصلې لوړه د هغې دپاره من طلب العلا سهر الليالي. مونږ چې ماشومان دا شعر به مو من طلب العلا سهر الليالي. یو سړی چې عالي مرتبې ته د رسېدو کوشش کوي نو هغه شپې روڼوي که نه. د شپې روڼولو نه بغیر څه نه کېږي. نو بار کې د صحابه کرامو کوم صفت کاشف چې نن مونږ ولوستو نو هغه دا و چې هغوی په ټولو کتابونو ایمان راوړی او د هغې سره سره یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی. زمونږ به هم دغه ایمانی چې مونږ تورات، زبور، انجیل ټول منو او قرآن مجید باندې منو هم او په هغې عمل هم کوو. سابقینو کتابونو کې مونږ دپاره هدایت شته دی، لیکن چونکې کې خلکو خپل ګندا قاعد ور داخل کړي دي، په دې وجه عوامو ته مونږ وایو چې تاسو موجوده تورات، زبور، انجیل مه ګورئ. البته لیکې پرې مسلمانان وي چې هغوی ته د خپل دین پوره مطالعه وي، نو بېشک هغه دې وګوري. دلته د هغه حدیث ما ته مه ښیه چې مسند احمد کې لیکلی چې علي عمر رضی الله عنه صحیفه راوړې وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته قارېدلی و. زمونږ خلک بې بنیاده خبرې ډېرې کوي. دا حدیث خو ابن حجر اسقلاني نور محدثین لیکي دا منسوخ شوی دی او د اسلام اولو. د اسلام په آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زید رضی الله عنه ته نورو باندې صحابه کرامو ته ویلي و چې د هغې کتابونه ولولئ، مونږ ته وښیئ کې څه لیکلي دي. د اسلام اول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث د لیکلو نه منع کړې وه، د نورو کتابونو د کتلو نه منع کړې وه. البته چې دین کامل شو، پوره شو، صحابه کرامو ولوست، نو بیا اجازت ورکړه چې که ګورئ نو وګورئ. نیمګړې خبره خلک نه کوي. زمونږ عالمان همیشه نیمګړې خبره کوي، تقاریر کوي او پای باندې خلک بېلارې کوي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.